نو موږ به هوښیار اوسېږو او آینده به د ریاست د یو دهشتګردانه پالیسۍ حصه نه جوړېږو. آینده به د ریاست د یو جنگ حصه نه جوړېږو. دوستانو، زه شهاب خټک د عوامي ورکرز پارټۍ صوبایي صدر یم. زمونږ او د میر کلام وزیر صاحب کلوز تعلق وي. پښتون تحفظ موومنټ ملاتړ یم، د هغې سپورټر یم، د هغې اکټیویسټ یم او د هغې د مقدمو زیاتتر ذمواري په ما وي. ملګرو، موږ در سره ولاړ یو. ستاسو چې څومره مطالبې دي انشاءالله موږ یې سپورټ کوو. موږ در سره ولاړ یو او په هر قدم به در سره ودرېږو. دوستانو، تاسو چې څه سټریټیجي جوړه کړه، که احتجاج وي، که لانګ مارچ وي، که درنه وي، که بوک هړتال کیمپ وي، هغې کې به انشاءالله موږ در سره ملګري یو. ستاسو د فون کال، ستاسو د حکم په انتظار به یو. یو خبره کوم چې د دې هر څه لپاره اتحاد ډېر زیات ضروري دی. په خپل قوم په بل قوم کې به فرق نه کوئ. د یو پښتون په نوم باندې به دا سلسله جاري ساتو. مطالبې به د هرې علاقې خپلې وي، خو د یو پښتون، د یو قوم، د یو وطن، د یوې خاورې په بنیاد به دا ټوله خبره چلو. نو بیا به موږ د دې مصیبت نه خلاصېږو، ځکه چې دا وړوکی مصیبت نه دی. دوستانو، ما سره په دې موضوع باندې میر کلام وزیر صاحب مخکې هم خبرې کړې وې او ما دا هم ویلي وو چې که څه لیګل کاروایي تاسو غواړئ، د دې ملګرو رای وي، نو هغې دپاره زه په های کورټ کې، په سپریم کورټ کې ایون زموږ دوستان شته. ستاسو دپاره مونږه چې څه کاروایي وي مفته به یې کوو او انشاءالله سلا مشورې سره به یې کوو. زه ستاسو نور وخت نه اخلم، خو آخر کې بیا تاسو سره دا کمیټمنټ کومه چې موږ د یو ادنا ورکر په حیث تاسو سره به هر ځای کې ولاړ یو. اواز به ستاسو د طرف نه کېږي، مخ ته به موږ روان یو، تاسو به راپسې شاته وئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.